بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قرآن مجید منته مش خبره بنیادی خبره شروع کړې وي. قرآن تعریف قرآن څه شي ته قرآن باره کې قرآن منته مش ایمان ارلل د قرآن سورتونه آیاتونه د دې تقسیم او ترقیب د قرآن منزلونه او پرون مو دا خبره کړې وا چې د قرآن مجید ادوار کوم ادوار د تدوین ادوار چې قرآن مجید په درو دورونو کې تدوین شوی دا په هغه مو خبره کړې وا. نن مو خبره کوو د قرآن مجید موضوع منته چې د قرآن موضوع څه ده. نو قرآن مجید موضوع باره کې دا خبره دو چې د قرآن مجید موضوع چې دا انسان ده. بیا انسان یعنی مطلب دا چې د قرآن مجید موضوع نه داسې عصري تعلیم ده چې موږ وایو چې دا فزیک سره خبره کوي، دا بل علم سره خبره کوي یا بل علم سره خبره کوي. نه، د قرآن موضوع چې دا انسان ده، انسان سره د دې خبره ده. بیا انسان د پر لازمی شای چې دا موضوع هغه هدایت تا دیو جنا قرآن مجید پل پیلا سورت کې هدن للمتقین ټکه استعمال کړه دا چې دا هدن هدایت تا. دا غرانګي قرآن مجید بلځو کې دا خبره کړې دو هدن و رحمتا للمؤمنین. دا غرانګي بلځو کې خبره کړې دو چې هدن و رحمتا للمحسنین. او دا غرانګي قرآن مجید چې څومره ډېر داسې ځینو کې د هدایت خبره کړې دو. نو اصل شای چې دا هدایت اخیری کې قرآن بیا الهدى ټکه استعمال کړه دا چې کامل هدایت تام هدایت. دیو جنا علماء لیکلی دي مفسرینو لیکلی دي چې اصل چې انسان نه پردا هغه کامل هدایت تا ویلې چې دا هدن ټکه چې څنګه قرآن مجید کې دا غرانګي پهله چې څومره آسماني کتابونه او تورات و کا انجیل و کا زبور و دا ټولو کې هدن ټکر ولهم بغیر د الف لام نه. ولیکن قرآن کې الهدى ټکر وغلال الف لام سره وغلال چې الف لام مطلب چې کامل هدایت وړي. بیا د انسان د پر علم چې دا علم هغه په دوا قسمه ده چې العلم علمان، علم العبدان و علم العدیان. یو دا علم ده چې د دنیا د کائنات علم ده، بل د دغه دنیا د کائنات چې څومره مدید دي دو حقایق علم ده. نو که انسان سوچ وکي الله پاک انسان ته دوا قسمه علم ورکړه. پهله علم داسې ورکړه دا چې هغه د انسان چې څومره جسم ده د سره ریلیټډ تا چې حواس خمسه مرته انسان دا خبرې کوي، دا وروي، دا بيون کوي، دا نیون کوي، دا کتن کوي. دا ټول شیونه چې دي د دې یو علم ده چې دا شا وکسي هغه سره علم تحصیل شي، شار ون صفاته ولګي، شاور وي پاته ته ولګي چې دا علم ده، دا علم ده. دته یې رشي چې علم الاسماء او دا هغه علم ده چې الله پاک آدم علیه السلام تیر کړو او چې کله الله پاک فرشتو ته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ چې زه خدالتا یو خپل نائب یو خلیفہ جوړم. نو هغه ته وی چې ته دې تجل فیها من یفسد فیها ته دې وجنه په دې کې جوړا چې په دمزه کې هغه فساد وکي. الله پاک ته وی چې نه بلکې وعلم آدم الاسماء كلها چې مو آدم علیه السلام ته د ټولو شیونو علم ورکړ. نو دنیا کې چې څومره علم ده دیتا علم الاسماء یې لیکلي چې دغه د دنیا علم پاږي کې چې څومره عصري تعلیم ده، حواس خمسه ده، دا اخروی تعلیم نه ده. او د دغه علم الاسماء چې دا د دې سره علم وحی سره تعلق نشته.
هیڅ تعلق نشته. علم وحی یو بل شای ده چې کله حواس خمسه هغه چار پریږدي هغه نه پوسه علم چې دا هغه وحی علم ده. بیا مو دا وی علم یلیو چې د وحی ضرورت څه ده. وحی ضرورت دا چې د انسان حواس خمسه علم چې دا کامل نه ده. کله کله سړی په یو ټرین کې سفر کوي په ځنګل تیریږي بیا ټرین کې چې دا تیز درومي بدای چې کده بوټي مو سره راوړي او چې شپږمار وخیږي سړی کله کله یا په صحرا کې چې دا سفر کوي به دا کشي چې د شپږما چې دا مو سره روان ده حالانکه شپږما نه وی روان. او کله کله د دې د حواس خمسه علم چې دا ناقص ده دی وجنا وحی سره د دې تعلق نشته. وحی علم چې دا کامل ده او قرآن ده. بل خبره دادو چې علم آدم الاسماء چې الله پاک د آدم علیه السلام ته د دنیا علم ورکړو خو هغه علم چې دا هغه اخی ټیم کې په اغي سټیج کې و اوس چې انسان ته الله پاک طاقت ورکړل څومره ټیکنالوژي یا څومره اغي کې دا ترقی کوي څومره دا مخ کې چې هغه مربوطه شي کې دې کې تجدد برچی دا بزیوتیږي. هغه مطلب دا نه ده چې یاره دا شوینه پیل نو یا قرآن کې دې ذکر نشته. قرآن کله د ساينس کتاب نه ده. قرآن کله د و بل علم کتاب نه ده. قرآن چې کتاب دا او قرآن چې موضوع ده هغه ساينس دا ټیکنالوژي وغیره نه دي بلکې هغه څه ده هغه انسان ده. اوس چې انسان ته پیلا 100 سال 900 سال پیلا انسان ته علم نو اچای سره دا سوچ کې نو چې 100 سال چې تیریږي داسې مختلفه علم برچی او داسې ترکیب کیږي. نن اوس 100 سال بعد بوته کیږي چاته پاته نشته دا خو چې څنګه دا انسان ترقی کوي او صحیح روان وي نو دې ته الله پاک دا طاقت پکې شدا قرآن به ظاهري شي. ها دا خبره لازمي ده چې د څومره ټیکنالوژي د څومره ساينس تا یا څومره خبرې دي د ته قرآن حواله په دې کې قرآن خپل د ته ریفرنس دا موجود دي. قرآن هغه طرف ته اشاره کړې ده چې دا به داسې کیږي. لکه پیله ساينس د نونو یو دا ورته شوال هغه دا وی چې به دا مزګه چې دوم زکه دا پوزوي لوړه دو د سترګه چې دا خپل مدار کې چکار لګي ورستو به هغه تحقیق بیا بدل شوال هغه چې نه سترګه چې دا چکار لګي سره سره مزګه چې دا خپل چکار لګي. حالانکه قرآن مجید پیله نه لیدي وکلن فی فلک یسبحون چې هر یو پښما دا څومره مدي نظام شمسي چې دا په خپل مدار کې روانه دي خو لیکن هغه ټیم کې هغه سره دا علم نه دغه یو آیات ته واجی د فرانس یو غټ سرجن و مورس کہانی دا غټ سرجن تر شو دی دا خبره وکړه چې قرآن چې کومه خبره کړې دو یا ساينس چې کومه خبره کړې دو هغه د قرآن مجید نه الټا نشي کېدله. کله داسې نه دي شوي چې ساينس یو تحقیق وکي او قرآن چې هغه ته کومه اشاره کړې هغه تحقیق نه دا غلط. ها دا بغي په دې باندې کې تو ولیکا او دا خبره لیکلي چې به انجیل چې کومه خبره کړې دي هغه باندې چې ساينس تحقیق روشي هغه خبره الټا کوا شي خو د قرآن خبره ساينس نشي الټا کوا. بغيو کتاب ولیکا د بایبل د قرآن اند ساينس د بایبل او بیا هغه شیونه ټول چې کوم ساينس نه تک ساينس تحقیق تا قرآن مطابق څه خبره کړې دو بغیر چې قرآن دالته ټیک دا غرانګي د کینیډا یو لتکارس دا یو غټ ډاکټر تر شو دا په د علمي جنین کې او هغه دا لیکلي چې قرآن چې څومره تحقیق په علمي جنین کړه دا داسې د نن ډاکټرونو نشي کوله. نو علم اسماء مقصد داسې دا چې دا الله پاک آدم علیه السلام ته چې د نن څومره دنیا کې ترقی یا د دنیا علم کې ترقی دا ټول الله پاک آدم علیه السلام ته کړه هغه کې ودیت یشو. ولیکن اوس چې انسان څومره کوشش کوي څومره هغه کې مهنت کوي هغه علم به هغه بیا واپس هغه به ظاهریږي هغه به دنیا ته ظاهریږي. ا دې مثال لاسه دا چې یو اډوکه د عام اډوکه دا د کې پورا د عام بوټه باندې
اوس که دا اډوکه ته مځکې کې شاخ کړل مځکه پیدا روي او بیر کای هغې ټیم سره به دا اډوکه چې دا دینه به دوی په خیر وځي هغه به چګېږي هغې نه به غوټ عام بوټه جوړ شي هغه به بیا میوار کوي هر څه به خوري فایده به راسي دغه رنګې په آدم علیه السلام کې دا ټول د دنیا چې څومره عصري علوم ټیکنالوژیز وغیره دا څومره عالم علم اسما دي دا ټول الله پاک آدم علیه السلام کې شو خو چې نن د انسان ذهن ترقي وکړله انسان په هغې باندې کوشش وکړل محنت یې وکړل نو هغې ته هغه عروج ته راسي او مخکې چې انسان څومره کوشش کوي محنت کوي هغه عروج ته به راسي خو لیکن د علم اسما چې دي د دنیا علم چې ده د دې وحي علم سره هېڅ تعلق نشته بیا الله پاک چې انسان ته دویم کوم علم رستوله ده هغه د دغې دنیا د دې مادیات چې دي د دې حقایق چې د دې حقیقت ته دا ورسي چې د دنیا کې دومره نظام روان ده دومره سیستم چلیږي د دې مقصد اخر څه ده په ټیم بارون کېږي په ټیم وریځ رسي په ټیم هوا چلیږي په ټیم ریس په ټیم دا د دې مقصد څه ده د دې حقیقت څه ده نو دا حقیقت د دې دا ده اوس که یو سړی ملحد وي ملحد هغه خو د الله وجود نه موني هغه وایي چې دا نشته خو لیکن که ملحد سړي نه د تو پاته وکړله هغې ته ودې وایي چې هلکه چې ته د دنیا تر غولی د تو دغې دنیا تر تلنې مقصد څه ده چې ته چې نه الله شته نه دا احکامات شته نه دا څه شته نه دا څه شته به دنیا ته د دو تلنې مقصد څه ده بې مقصده خو یو سړی خپل بچا چې دا هغه یې ودې کونه ته ناست دی بچې الله دومره نظام چلی ملحد به ته ویل ورغلی بیا د ملحد عقل جواب پرېږدي به دا جواب نشي ورکولی چې یاره د مو مقصد څه ده نو الله پاک دغې دنیا ته چې انسان رستوله هغې مقصد دا ده چې انسان کامل هدایت حاصل کړي دې وجې نه دا څومره شیونه چې دي دا دې دپاره دي چې انسان هدایت ته وشي او په دې باندې مختلفې خبرې لیکېږي بیا دا خبره شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ډېرې شوشته طریقې سره لیکلی دو هغې دا لیکلي چې د دنیا کې څومره سیسټم روان ده یا مخکې څه کېږي یا پیله څه شوي دي یا مخکې څه کېږي دا د الله پاک فعل ده ویلې چې نن ساینس دا یي چې قرآن کې چې څومره خبرې دي هغه بالکل حقیقت دي ساینس لحاظ سره هم او چې څه قرآن یې هغه بالکل 100% صحیح دي بیا هغې دا جواب ورکړه چې د ساینس خبرې چې نن صحیح دي او قرآن سره بالکل جوړ خوري 100% صحیح دي هغې وجه دا دو چې دا دنیا چې څومره نظام روان ده هغه د الله پاک فعل ده او قرآن چې دا د الله پاک قول ده الله ذات کول او فعل کې کله تضاد نشي تللی دې وجې نه قرآن چې کومه خبره کړې ساینس چې دا د هغې مخالفت نشي کولی اگر چې تورات ته انجیل ته هغې ته ساینس ډېرې خبرې کړي دي هغه ساینس ډېرې الټه کړي دي نو اوس دا اعتراض خو کېدلی شي چلو قرآن چې ساینس صحیح قرآن 100% صحیح ده خو د انجیل خبرې چې دي دا د ساینس ویلې مخالفت کې دي ساینس د دې مخالفت ویلې کوي هغې وجه دا دو چې بالکل انجیل د الله کلام ده هغه خبرې چې دي 100% صحیح دي خو صرف شپېش صدی انجیل چې و هغه ټیک و بیا هغې کې دا خبرې نه وي چې کله 6 صدی تېرې شولې بخت نصر دا روغلل هغې چې ټول هر څه ختم کړل هغه نه بعد بیا ډېرې مونده بعد خلکو په خپل حافظې منتي انجیل ولیکل او به د انجیل مختلف قسمونه جوړ شول نو هغه کې هغه خلکو د حافظې خبرې وي هغه کې د الله کلام نه و هغه خبرې نه وي او بل دا و چې انجیل چې و انجیل هغې کې حکمت و هغې کې احکام نه و دغه رنګې تورات چې و تورات کې 10 احکام و 10 احکام عشره به ته 10 احکام په هغې کې حکمت نه خو لیکن قرآن چې دا قرآن کې حکمت نه دا قرآن کې احکام نه دي کله چې هدایت کامل ملويږي هغه به دغه دوه شیانو سره ملويږي چې کله علم ها کامل وي احکام ها کامل وي او حکمت ها کامل وي او د دې دا خبرې پیشنګوي چې دو آپ انجیل کې هم موجود دو او په تورات کې هم موجود دو چې عیسی علیه السلام خپل حواریینو ته وویل
چې مو سره نور ډېرې خبرې شته چې زه تاسو ته بیان کا، خو لیکن د هغو خبرو تحمل برداشت په تاسو کې نشته ده. لہذا دا نه بعد به یو بل سړار چې فرقلیت هغه به بیا دا ټولې خبرې کوي چې هغه به احکامي وي او هغه به حکمت سره وي او هغه کوم چې وي هغه بیا تحمل لري. او فرقلیت دا به نبی علیه الصلاۃ والسلام دی پر استعمال دی وجنه قرآن روغلال او قرآن کې چې څومره او د دې مثال داسې وخلې چې په تورات یا انجیل کې چې صرف احکام یا صرف حکمت خبره وا هغه صرف ویلی وا هغه دی وجه وا چې انسانونو ذهن دمرنو. لکه یو مشوم بچا دا هغه ته کته د پی ایچ ډی استو زرو ولیکنه هغه د پی ایچ ډی خبرې ته کوي کنه ا بچا نه پوپیږي هغه د پی ایچ ډی استو چې دا ابا مشوم بچی ته هغه خبرې کوي چې کومه خبره بچا دی بچی ذهن مطابق وي. نو دی وجنه هغه ته صرف یا احکام ارکل شول او یا حکمت ارکل شول، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې روغلال بیا الله پاک داسې کلام ارکل چې قران مجید ارکل هغه کې احکام هدي هغه کې حکمت هدي او د دې مقصد دا ده چې انسان کامل هدایت حاصل کی. دی وجنه د قران موضوع چې دا هغه انسان دا الله پاک دا عمل کوي توفیق نصیب کی.